زموږ سره ریکارډینګ سٹارټ دی د آنلاین کلاس دپاره. په هغې کې پرون موږ فاست لیکچر جوړ کړی و. نو ډومبې نن کسان هم نیو دي موږ ویل چې هاو ټو سټارټ مایکروسافټ ورډ کلیر شوه. نو را به شو دلته سټارټ په دې باندې رایټ کلیک کوئ او بیا دلته زموږ سره څه شی دی رن کلیر شو. هلته وګورئ رن. بیا چې کله رن باندې کلیک کوئ نو دلته به څه ولیکئ وین ورډ کلیر شو. ایم ایس ورډ را کولاوئ نو WIN او بیا WORD وین ورډ او د هغې نه بعد بیا به دلته څه ولګئ اوکې کلیر شو. چې کله اوکې ولګئ نو ستاسو سره به مایکروسافټ ورډ وینډو چې کوم دی په سکرین باندې څه شي دا به راشي. مایکروسافټ ورډ وینډو چې کوم دی په سکرین باندې راشي. بیا کوېسچنس کریټ کیږي. زیاتر سټوډنټ وایي چې ایم ایس ورډ موږ د څه پرپس دپاره پړاوو او د دې مین مقصد څه شی دی. نو موږ دا په انیشیل کې ویلو چې دا زموږ سره یو اپلیکیشن سافټویر دی چې یوزر یې د خپل پرپس دپاره څه کوي یوز کوي. او بل دا چې یوزرز په دې کې اپلیکیشن شو لیټر شو CV شوه میمو شوه مختلف ډیټا دپاره چې کوم دی دا څه شي کولی یوز کولی شي. کلیر شوه. بیا په دې کې لومبی چې کوم دی زموږ سره تلي او دلته د دې کمانډس نه سټارټینګ اخیستی چې زموږ سره نیو کمانډس موږ په دې کې ډسکس کړی چې نیو موږ د صرف اسکو بلینک ډاکومنټس دپاره څه کوو یوز کولی شو. زیاتر چې کوم دی دلته موږ لیکل وکړو په دې کې ډاکومنټس کې چې ایکول ټو RAND رینډ او بیا شیپ 9 شیپ 0 کلیر شوه. نو کوېسچنس دلته ملکان کوي چې د دې څه مطلب دی. دا اصل کې ستاسو د پریکټس دپاره دا فارموله ده او دا د دې په ترو باندې مونږ لیکل چې کوم دی کمپیوټر څه شو کولی راوستلی شو په دې ډاکومنټ باندې لیکل راوستلی شو. نو کله په دې مونږ پریس انټر ولګو نو اټومیټیکلی چې کوم دی ستا لیکل چې کوم دی څه به شي دا به تا ته به لیکل راشي. نو مونږ اوس دلته ایکسپلین کوو څه شی دا نیو کمانډس ایکسپلین کوو چې نیو کمانډس کار څه شی دی چې دا موږ ته یو بلینک ډاکومنټس موږ ته څه کوي پرووایډ کوي او د دې شارټکټ کې څه شی والکه کنټرول+N کلیر شو. نو نیو کمانډس په دې کلیک کا او بیا څه بلینک ډاکومنټ او بیا د هغې نه بعد کریټ کلیر شو. نو یو نیو ډاکومنټس تا ته څه شو رالي. یا دلته لیکل وکړو اګین ایکول ټو RAND رینډ کلیر شو او بیا شیپ 9 شیپ 0 پریس انټر او بیا د کیبورډ نه کنټرول N وی شارټکټ چې کوم دی اټومیټیکلی ته هم چې کوم دی یو بلینک ډاکومنټ ځان ته کریټ کولی شي. هغې نه بعد بیا واپس ځو دلته اوپن. نو اوپن کمانډس چې کوم دی مونږ د صرف یوز کوو چې د دې په ترو باندې سیو کمانډس کلیر شوه. سیو فایل چې کوم دی هغه مونږ څه شو کولی اوپن کولی شو. نو فرسټ اف آل دیس کې مونږ لیټ سپوز لیکل وکړو چې یو سټوډنټس دی هغه کمپیوټرز باندې څه کوي لیکل کوي. لیټ سپوز کمپیوټرز باندې هغه څه کوي لیکل کوي داسې دا لیکلي دي چې ایکول ټو RAND رینډ او بیا شیپ 9 شیپ 0 پریس انټر او بیا یې دا د هغې نه مخکې د اوپن نه مخکې دا یې څه کړی کنټرول S سره سیو کړی دی. کلیر شو. کنټرول S سره چې کوم دی دې نوم ورکړی دی لیټ سپوز اسدالله کلیر شو. څه نوم یې وله ورکړی اسدالله دا نیم سی ورکړی دی د خپل فایل نه او بیا چې کوم دی دلته راغلی دی او دا فایل یې څه کړی دی د دیس نه ختم کړی دی په دې ډیسکټاپ باندې تاسو ته ښکاري. دا فایل مونږ څه کو کمپیوټرز والا فایل مونږ څه کو ختم. بیا د دې یوزرز چې کوم دی اوس دغه فایل کولاوېدو ته ضرورت رالی نو هغه به چېرته ځي اوپن ته به ځي. کلیر شوه. او په اوپن کې چې کوم دی بیا به دلته اسدالله چې کوم دی ستا سره صحیح موجود دی دا دی دلته موجود دی نو بیا دا سلیکټ کا او بیا راشه دلته نه څه ولګوه اوپن. اټومیټیکلی هغه سیو فایل د دې په ترو ته څه شي کولی اوپن کولی شي. نیکسٹ اوپن چې کوم دی شارټکټ کې کنټرول+O زیاتر په ټیسټ کې راځي. بیا سیو مطلب څه شی دی چې سیو په ترو باندې کرنٹ ډاکومنټ کې کوم ټیکسټ مونږ ولیکو کوم لیکل وکړو نو هغه فایل مونږ څه شو کولی سیو کولی شو. یونیکلی نیم سره صرف یونیکلی نیم سره به فایل تاسو د سیو په ترو باندې څه کوئ سیو کولی شئ. اوس لیټ سپوز مونږ داسې ولیکو چې کنټرول+N کلیر شو. دلته کلیک ولګوو بیا کنټرول+N صحیح ده چې کنټرول+N مونږ هوا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره بلینک ډاکومنټ رالی او بیا مونږ همدغه لیکل وکړو چې ایکول ټو RAND رینډ بیا شیپ 9 شیپ 0 پریس انټر کلیر شو. د هغې نه بعد د زموږ سره اوس دا ډاکومنټس دی خو دا چېرته تا سیو کړی نه نو دا زموږ سره په ریم باندې صحیح پروت دي. رینډم ایکسس میموري یو ریډ اونلی میموري ده یو رینډم ایکسس میموري ریم
چېرته پاور وي نو ستا ډیټا به موجود وي که پاور اف شي بجلی لاړه شي کلیش به سیسټم بند شي ستا ډیټا څه کېږي لوس کېږي نو د هغې لپاره بیا سیو کمانډ زموږ سره موجود دی چې خپل فایل پې څه شو کولی په یو نیم سره موږ څه شو کولی سیو کولی شو کلیر نو دلته موږ کنټرول پلس اس کلیر شوه یا چې کوم دی هلته لاړ شو دا غځینه دلته راشو بټنز او د بټنز نه بعد چې کوم دی بیا سیو نو چې کله سیو منګوو نو دلته ته پات درکوي بای ډیفالټ به ستا ډاکومنټ په مای ډاکومنټ ته ځي کلیر شو فایل به مای ډاکومنټ ته ځي خو ته وایې چې په ډیسکټاپ یې راته سیو کړه نو دیس کې به بیا په ډیسکټاپ باندې څه کېږي سیو کېږي او یو نیمس ورته وکړي لیټ سپوز ټریپل اف نیمس ما څه ورکو او بیا مې څه ولګول اوکې نو د هغې نه بعد راشه اوس اوپن ته د اوپن په تھرو باندې خپل سیو فایل څه شي کولی کتلی شي نو ډبل اف الریډي زموږ سره څه دی راغلی دی نو که اوس بجلی لاړه شي یا کمپیوټر آف شي نو ستا دا فایل چې کوم دی دا به محفوظ پروت وي تی به اني بیا څه شي کولی ایکسس کولی شي بیا سیو ایز مطلب څه شی دی دواړه موږ وو چې په یو نیم سره دي خو د یو سره صرف ایز ورسره دی نو د ایز مطلب دا دی چې زموږ سره یو فایل په مور دین ون نیم سره موږ څه شو کولی سیو کولی شو کلیر شو او د دې لپاره شارټکټ کمانډ زموږ سره څه شی دی کنټرول نو F12 صرف F12 اوس دی لا موږ یو نیمز ورکړی که نه ټریپل اف نو اوس په سیو کلیک که بل نیم نه ورکلی کېږي تو چې زه بل نیم ورکم نو اوس به څه ته راځي سیو ایز کلیر شوه چې سیو ایز باندې دې کلیک کو نو دلته چې کوم دی بیا آر آر نیم سره څه که ده سیو کولی شي ګورې آر آر نیم سره سیو شو آر آر نیم سره سیو شو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره واپس لاړ شي بل نیمس وله ورکړي نو بیا چې کوم دی سیو ایز کلیر شو دا پکې مختلف فارمیټس دي په هغې فارمیټس په تھرو باندې ته څه شي کولی سیو کولی شي بیا به دې کلیک کا نو اوس بل نیمس ورکړي لیټ سپوز ټریپل ټي چې کوم دی دا ورکړه نو د دې په تھرو به دا څه شي دا به سیو شي یا F12 د کیبورډ نه پریس کا نو اتومیټیکلی یو بل نیمس ته څه شي کولی دې ته ورکولی شي نو دا موږ د سره لپاره یوز کوو سیو ایز د لکه یو فایل ته مور دین ون نیمس چې کوم دی موږ څه شو کولی ورکولی شو نن چې کوم دی زموږ سره بل نیو ټاپک چې کوم دی هغې ته موږ فرنټ ویلی شو کلیر شوه چې د فرنټ مطلب څه شی دی لکه په دې باندې موږ سافټ فارم چې کوم دی هارډ فارم ته کنورټ کوو سافټ فارم څه شی دی الریډي کمپیوټرز کې ستا سره کوم لیکلي هغې ته موږ څه ویلی شو سافټ فارم کلیر شو اوس ته کار وکړو کمپیوټرز کې څه فایل پروت دي نو دغه سافټ فارم دی او هارډ فارم لکه پیپر ته چې کوم دی څه کې کنورټ کړي نو هغې ته موږ ویلی شو هارډ فارم کلیر نو اوس چې کوم دی زیات تر خلک دا لیکل چې کله د کمپیوټر نه راوباسي نو هغې لپاره پرنټر صحیح ضرورت دی فرسټ اف آل د څه ضرورت دی د پرنټر بیا نو د هغې لپاره به راشي پرنټ کلیر شو پرنټ کمانډ دی چې مونږ د دې لپاره شارټکټ کی چې کوم دی سی یوز کو کنټرول ټي یوز کو کلیر شو او په دې باندې سافټ فارم چې کوم دی هارډ فارم ته کنورټ کولی شو او پرنټ کمانډ چې کوم دی لکه پرنټ یا پرنټر چې کوم دی زموږ سره یو آوټپوټ ډیوایس دی نو کله چې په دې باندې مونږ کلیک کو نو مونږ ته به راشي مخې ته نو لومبی به راشي پرنټر نیم صحیح ده خو چېرته تا لکه پرنټر کمپیوټر ته لګولی نو پرنټر به تا څه کړی انسټال کړی وي د هغې به سافټویر وي ایچ پي لیزر جیټ او مختلف پرنټرز وي او د هغې سره خپل سافټویر وي نو چې هغه کله ته انسټال کړي نو دیس کې لومبی چې کوم دی ستا د هغه پرنټر نیمس به راشي دا به مست راچود دی خو چېرته دې نه وي راچود کړی نو بیا به ستا سره پرنټر څه کوي کار نه کوي نو د دیس نه به بیا څه وکړي لکه لیټ سپوز زموږ سره مایکروسافټ پرنټ ټو پی ډي ایف لیټ سپوز دا دی نیم یې زموږ سره څه دی دا دی اوس دې سیسټم ته چې کوم کنیکټډ دي بیا پسې څه شی دی آل نو آل مطلب څه شی دی آل مطلب فار ایگزامپل تا 50 پیجز لیکلی دي 100 پیجز دي لیکلی دي او په آل کې دلته لکه دا چیک چې کوم دی داسې خانه توره وه آل سلیکټ و نو ستا سره به دغه 50 یا 100 پیجز ټوټلی به پرنټر ته بیا څه کوي آوټ کوي صحیح شوه لکه هغه به درته پرنټ کوي او کرنٹ ډاکومنټ څه شی دی کرنٹ پیج اوس فار ایگزامپل د کرنٹ پیج مطلب دا دی چې اوس دیس کې مونږ کنټرول ای سره دا ټوټلی ټیکسټ کو سلیکټ صحیح ده لکه سلیکشن په کمپیوټرز کې ډېر امپورټنټس دی دلته ایم ایس ورډ کې چې کله ته کټ کاپي کمانډ اپلای کې د هغې لپاره به لومبی ټیکسټ څه کې سلیکټ کې نو سلیکټ شارټکټ کی کنټرول ای ده چې ټوټلی ټیکسټ پې سلیکټ کولی شو او کاپي شارټکټ کی کنټرول سی ده صحیح شوه چې د هغې په تھرو کافي اخیستلی شو بیا چې پیسټ کوې نو هغې ته څه ویلی شي کنټرول وي نو دا کمانډس دي دا شاته را روانس دي دا مونږ کوو
لیټ سپوز ما 3 یا 4 پیجز یا ډاکومنټس چې کوم دی ما لیکل وکړم نو زه وایم چې زه لیټ سپوز په 2 ډاکومنټس کې موجود یم یا فرست ډاکومنټ نو دا زموږ سره کرنٹ ډاکومنټس دی نو بیا لاړ شي کنټرول پی ورکې پرنټ نو دیس کې کرنٹ پیج کلیر شو نو تا کرسر چې په کوم ځای کې موجود وي نو هغه پیج به تا ته څه کوي دا به پرنټ آوټ کوي هغې نه بعد چې کوم دی بیا پیجز کلیر شو یو کس نوټس لیکلی دي کلیر شو 200 پیجز دي هغه کس وایي چې زما سره نور پیجز شته خو د 10 او د 20 ترمنځ 10 او بیا د ماینس نشان به ولګي او دلته به څه ولګي 20 به ولګي کلیر شو د دې ترمنځ چې کوم پیجز دي دا ما ته صرف څه کا پرنټ آوټ کو نور ما آوټ کو نو د 10 او د 20 ترمنځ پیجز به تاسو څه کوي پرنټ آوټ کوي بیا پرنٹ ورډ نو ایم ایس ورډ کې مونږ وو چې دې ته مونږ څه ویلی شو ډاکومنټس نو دیس کې به سلیکټډ وي دا به بای ډیفالټ وي کلیر شوه چې دا به زموږ سره څه ډاکومنټ وي صحیح شوه دا به زموږ سره څه ډاکومنټس دې ته ویلی شو بیا پرنٹ څه شی دی بل پرنٹ آل پیجز ان رینج کلیر شوه نو مختلف فارمیټس یې به کوم صحیح شوه آل پیجز ان رینج نو دې کې مونږ سره مختلف فارمیټس یې صحیح شوه مختلف فارمز یې پکې فارمیټس یې پکې خو چېرته ته آل پیج ان رینج ورکې نو 1 2 3 4 5 فارم کې به تا ته کمپیوټر پرنټرز چې کوم دی دغه پیج به درته په سیکوینس فارم کې څه کوي نو پرنټ کوي خو چېرته ته ورته وایي چې 8 پیج سلیکټ کړه کلیر شوه 1 3 5 کلیر شوه دا شانتې 7 9 دا پیجز به بیا تا ته پرنټ څه کوي پرنټ آوټ کوي خو تیر چېرته ورته ته وایي چې ایون راته څه کا ایون پیج پرنټ کا نو بیا به ته پرنټر 2 4 6 8 دی فارم کې ورته پرنټ څه کوي دا پرنټ آوټ کوي بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره خو چېرته دا به آل پیجز ان رینج فرسټ اف آل ستا لکه ټوټلي نوټس وغیره ولیکي نو ستا به سلیکشن آل پیج ان رینج دی فارم کې به راځي بیا پیج پر شیټ څونه راولي لکه زیاتر موږ وایو چې خرچه پې کمه راشي 2 راولي په یو دغه باندې پیج باندې صحیح ده یا 3 راولي لکه مایکرو فارمز چې کله خلک نوټس وغیره کوي که نه نو هغه چې کوم دی د دې نه په تا پورې خبره ده چې څونه وله ورکې هغونه به درته سلیکټ کوي بیا سکیل ټو پیپر سایز نو دا هم ډېر ماسټ دی نو پیپر کاغذ دی آلریډي او سایز چې کوم دی لکه د دې ډفرنټ سایز دی A4 سایز یا تر کمیشن ایم سی کیوز دی چې مونږه A4 سایز یا تر څه کوم یوز کولی شو صحیح ده پرنټرز نو A4 سایز لیټر شو لیګل شو کلیر شو سټیټمنټ شو ته چې کله بک سنټر ته ورشي او پرنټر نو ته به ورته A4 سایز راکړه یا لیګل راکړه صحیح ده په هغې کې بیا ډفرنټ دي په هغې کې صحیح ډفرنټ دي نو د هغې په ترو باندې به تا ته څه کېږي زموږ سره د هغه پیپر سایز به ته سلیکټ کې کو A4 و A4 به ورکې کو لیګل و لیګل به ورکې کو لیټر و لیټر به ورکې کو چېرته A4 و تا لیګل ورکو نو پرنټر به څه کوي تش پیج به تر وباسي خو چېرته سواله په جواب ولګوي کلیر شوه او تاسو A4 پیجز راوړي او پرابلمس چاته کریټ شي یار پرنټر لا پرنټ ورکوم او هغه ماته امټي پیپر څه کوي راکوي نو هغه به مین ریزن د صحیح چې هغه ته به تاسو سایز نه یې سلیکټ کړی دا خبره اوسه یاد ساتئ یا به داسې کړي چې یا به یو لکیرز به مکمل راوباسي یا به مکمل امټي راوباسي نو هغه مین ریزن بدل ته صحیح هغه ریزنز به د دې پیپر سایز چې آلریډي چې کوم دی په دې فارمز کې تاسو کولی شئ د هغې نه بعد چې کوم دی بیا زموږ سره کولینټ نمبر آف کاپیز نو نمبر آف کاپیز مطلب دا چې د یو پیپرز نه څونه کاپۍ نه کې په تا ډیپینډ ده 2 کې 3 کې 4 کې کلیر شوه نو دې پورې چې کوم دی ته څه شي کولی دا کاپي کولی شي نو د هغې نه بعد بیا زموږ سره کولیټ دی نو کولیټ مطلب دلته سره دا چیک پکې لګېدلی دی چې د دې مطلب دا دی چې د دې په ترو باندې لکه اوریجنل کاپي واخله خو دا چیک لګېدلی نو دلته به زموږ سره به د دې مطلب صحیح چې اوریجنل کاپي څه کي دا واخلي او هغه بیا څه کي پرنټ آوټ کي نو هغې ته موږ څه ویلی شو کولیټ کلیر شوه بیا د هغې پراپرټیز دي نور چینجز پکې کولی شي لینډسکیپ فارمیټ کې راوباسي یا روټیټ کې راوباسي کلیر شو نو دا لینډسکیپ دی ویټ فارم دی دغه شانتي دا زموږ سره څه دی لینډسکیپ روټیټ دی اوږد لمبای سایډ باندې به تا ته لیکل څه کوي راوباسي نو چې کله دا کار وشي نو ته به څه ولګې اوکې نو اوس پرنټر چې درسئ او پیجز پکې او اوکې ولګې
نو اوس پرنټر نشته دی دا اتوماتیکلی زموږ سره څه کېږي دا به سیو کېږي چې کله ته پرنټر ولګې نو بیا به څه کېږي دا به راوځي او بیا بس چې اوکې بس وي نو اتوماتیکلی تا دا به ډاکومنټ څه کېږي پرنټ کېږي نو پرنټ چې کوم دی سبا به انشاءالله زه تاسو ته په دغه پرنټ باندې وباسم بیا نیکسټ نمبر زموږ سره واپس ځو او هغې ته مونږ پرنټ پریویو ویلی شو څه شو کویک پرنټ خو مطلب دا چې تا هر څه ایډجسټمنټ دی برابري کلیر شوه نمبر آف کاپیز هم دی ورکړي یو پرنټر نیم هم دی ورکړی یو بل زموږ سره ایون آرډ هم دی ورته ښودلی پیپر سایز هم دی ورته ښودلی بیا بس اتوماتیکلی څه کویک پرنټ بس په دې کلیک کوه او بیا سیو کلیر شوه نو تا ته به څه کېږي اتوماتیکلی دا پرنټ کېږي د هغې نه بعد بیا بل کمانډ چې کوم دی مونږ ډسکس کوو چې هغې ته څه ویلی شي هغې ته پرنټ پریویو ویلی شي کلیر شوه پرنټ پریویو نو اصل کې پرنټ پریویو مطلب څه شی دی پرنټ پریویو مونږ څه ته ویلی شو نو پرنټ پریویو چې کوم دی مونږ دې ته وو چې مونږ څه وکړو په پرنټ پریویو په چې مونږ ته دا پریویو راشي آیا دا لیکل چې کوم دی په پیپر باندې په کم سټایل باندې راځي څنګه راځي چې هغه مونږ د پرنټ نه مخکې دا څه وګورو نو هغې ته موږ څه ویلی شو پریویو ویلی شو کلیر شوه نو هغه کمانډس دپاره زموږ څه شارټکټ کې څه شی دی کې زیات تر په کتابونو کې نه نو کنټرول F2 چې کوم دی ځان سره یاد ساتئ کنټرول F2 دا پرنټ پریویو څه ده شارټکټ کی ده نو هغې لپاره به بیا څه ته ځې دا اټومیټیکلی چې کوم دی اوس دا زموږ سره څه شی ده پریویو ده نو اوس زه دلته ورکړم چې لاړ شم ګورې داسې فارمیټس ولګوم او دلته نه څه شی پرنټ او بیا د هغې نه بعد پرنټ پریویو کلیر شوه نو دا ستا لیکل چې کوم دی په ډاکومنټ کلیر شوه په کاغذ باندې به په دې فارم سره څه کېږي راځي کلیر شوه هغې ته څه وایي پرنټ پریویو نو اوس د پریویو کې زموږ سره مختلف الفاظ دي کلیر شوه مختلف ورډز دي پکې چې هغه مونږ څه کوو لومبی چې کوم دی دلته زه لږ لیکل کوم لومبی کنټرول A سره ټوټلی سلیکټ کوم او بیک سپیس چې کوم دی دا بټن پریس کوم نو ټول لیکل به زموږ سره څه شي ختم شي بیا دلته همدغه لږ لیکل کوو چې ایکول ټو RAND رینډ بیا شیفټ 9 شیفټ 0 پریس انټر لیټ سپوز دا لیکل ما څه کړه وکړه دا لیکل مونږ وکړه زه بیا کنټرول F2 یا پریویو کمانډ زه څه کوم اپلای کوم نو دا زموږ سره اوس څه شی ده پریویو نو په دې کې لومبی چې کوم دی زموږ سره څه شی دی لومبی زموږ سره کلوز دی چې کلوز زموږ سره څه کار کوي کلوز څه شو کلوز نو کلوز زموږ سره اصل کې پریویو څه کوي ختموي کلوز کلیر شوه نو پریویو نه د څه شي ووتې بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته مونږ دا سلیکټ کړو اګین داسې هم سلیکټ کولی شو صحیح شوه رایټ کلیک کوو بیا کرسر راکاږه اټومیټیکلی سلیکټ بشي بیا دلته کاپي زموږ سره موجود دی نه دا چې دا کاپي کمانډس دی دا ته کاپي واخلي او بل ځای ته څه کېږي پیسټ کېږي د پیسټ په تھرو باندې بل ځای ته ځي چې هغې ته موږ څه ویلی شو پیسټ دا دی وګورئ پیسټ بیا پیسټ کلیر شوه نو دا اوس بل ډاکومنټس ته راغلی کلیر شوه یو ډاکومنټس او دا څه شی شو دوه ډاکومنټس کلیر خو بیا دلته چېرته وګورو زموږ سره ډاکومنټ 2 دلته په دې لاست کې دلته شو کېږي که نه دا زموږ سره څه دی ډاکومنټ 2 کلیر شو بیا زه ون ته لاړم اګین او بیا ما څه کلیک کو پریویو مې کلیک کو کنټرول F2 پریویو دا مې کلیک کو صحیح ده نو اوس ما څه وکړه لږ زومینګ ورکوم چې مونږ ته دا پریویو لږه رالنډه شي صحیح شوه زومینګ شو دا صحیح ده دا ما زوم کو لیټ سپوز دا ما څه کو زوم کو اوس دیس کې مونږ نیکسټ پیج اوس په بل پیج ته لاړ شي کلیر شوه داسې لیکلي او یو پیج ګوري چې آیا زما لیکل څنګه راځي بیا د هغې نه بعد چې کوم دی پریویس پیج ګورئ پریویس پیج واپس په خپل پیج ته راشي بیا شو رولرز کلیر شوه دا رولرز دی شو رولرز دیټس کالډ رولرز دا زموږ سره څه دی رولرز چې دا مارجن په تھرو باندې لکه دا پیج لیکل چې کوم دی وړی راوړی شي نه سیټ اپ چې کوم دی د دې نه بیا چې کوم سایډ ته وړی په ډاکومنټ کې نو د دې په تھرو څه شي کولی وړلی شي بیا پکې بل یو کمانډس دی چې هغې ته میګنیفایر ویلی شي کلیر شو اوس په دې کې یو کس دی چې یار زه په دې کې چینجز کوم دا ورډس پکې غلط دی صحیح شوه انزرټ ټیبز وایم چې دا ټیبز دی کلیر شوه نو اوس ګوره په دې کې لیکل نه کېږي پریویو کې نه کېږي که نه نو اوس تا میګنیفایر په دې کلیک کو نو اوس ګوره ته چینجز شي کولی دی ټیبس څه شی جمع کولی شي ایز ورسه لګولی شي ورسېدی په دې بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره شرینګ 1 پیج میګنیفایر دغه او شرینګ 1 پیج مطلب دا دی زیاتره سټوډنټ سی وي وغیره جوړوي که نه کلیر شوه
چې کومه سی وی جوړه کی سټوډنټان نو بیا یا لینګویج ورکړی پښتو انګلیش اردو هغه دلته لاندې راغلی په بل ډاکومنټس کې نو چې کله پرنټ اوټ کړئ نو هغه اوس بیا ځان لره وځي نو موږ وایو چې دغه شانتې لږ لیکلي او بل ډاکومنټس ته تلي نو شرینګ مطلب دا دی چې دا زموږ سره په هغه یو پیج کې په یو ډاکومنټس کې څه شي کولی ایډجسټ کولی شي ګورئ سایز یې وړوکی شي او هغه لږ لیکلي به دی کې څه کړه ایډجسټ کړه کلیر شو نو اوس ته وګوره پریویو هغه یو ډاکومنټس به یې لږ زوم یې کم کا کلیر شو ګورئ هغه یو ډاکومنټس دی راغلی نو دې ته موږ څه ویلی شو دې ته پریویو صحیح شوه نو د هغې نه بعد چې کوم دی بیا نیکسټ کمانډس زموږ سره بیا به وکړو بس دی بیا ډېرې دي صحیح ده نو اوس زموږ د دې سیسټم دا دغه لږ سیټ آف مونږ په بل سیسټم کې کړی دی نو انشاءالله بیا د هغې صفایي ډېره سیوا وي